مفتی اعظم حضرت مولانا نصیر الدین غرغشتوی رحمه الله غرغشتو باباجی صاحب رحمت الله علیہ باندې مشهور دی. علاقه کې یو کس دی د غرغشتو بابا رحمت الله علیہ غریبی ډیره مشهور غریبی وا. صرف او صرف لږه ځمکه وه او هغې باندې به کار کرونده کېدله او هغې باندې به ګذران کېده. د حضرت غرغشتو بابا رحمت الله علیہ او د هغې د آبا و اجداد د پلار او نیکه حافظې ډېرې مضبوطې او دا ټول ډېر لوی اولیاء وو. زمونږ شیخ الشیخ د حضرت مولانا نصیر الدین غرغشتوی رحمت الله علیہ. نو د غرغشتو بابا رحمت الله علیہ بچې کم دی نو زوی به فرمایل شیخ الحدیث مولانا ابراہیم جی صاحب رحمت الله علیہ زمون استازو هغې به فرمایل زمون په حافظو باندې اثر پریوتو د وجه د غریبۍ نه. دا ښه خوراکونه کول د انسان مزغو ته طاقت ورکوي. چې کم کې غذایت ډېري نو هغه مزغو لم ډېر طاقت ورکوي دماغو له. نو د دې ډېره غریبي وه نو پټي ورسره و یو څو پټي و نو هغې کې به یې کرکیله کوله د زندګۍ هغه شپې ورځې به پې سبا کېدې او نور به حضرت چې کوم دی نو درسونه فرمایل. هغې داسې اوچته هستي وه هغې ته به د ایشیا چې کوم دی نو په لویو محدثینو لوی اولیو کې هغې شمارو او د پښتنو او د پښتونخوا د صوبه سرحد شاه ولی الله صاحب به ورته وي. او هغې چې کله اول په پښتونخوا کې د حدیث مبارکو درس شروع کو نو دا ټولو نه اول دی درس شروع کړی نو د شپې به ورته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک په خوب کې تشریف مبارک راوړو. د حدیث مبارکو درس به ورته او فرمایلو. سهار به بیا طالبانو ته هغه درس د غرغشتو باباجي رحمت الله علیہ فرمایلو. او حضرت مولانا غلام حیدر صاحب هغې فرمایل چې یو ځلې د هندوستان نه ورپسې حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمه الله تشریف راوړو. وایي چې شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت الله علیہ گرفتار شوی دی او مادر علمی ته ضرورت دی د درس او تدریس نو حضرت باباجی صاحب دی تشریف یوسی مونږ سره. مخکې چونکې دی هندوستان کې شیخ الحدیث پاتې شوي وو نو بیا د غرغشتو باباجي رحمت الله علیہ ورته او فرمایل د غرغشتو خلق براغون کوم کاغي اجازت در کو نو زبر سره لاړ شم.
نو قاری طیب صاحب رحمه الله چې د غرغشتو خلک را جمع شو دا جمعات ډک شو ډیر غټ جمعات ته نو قاری طیب صاحب رحمه الله تقریر شروع فرمایلو وی فرمایل په خطبه کې چې من یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم ضیفه څوک چې په الله باندې او په ورځ د آخرت باندې ایمان لري نو دل لازم دي چې دې به د ملمه عزت کوي نو مونږ ستاسو ملمانه یو نو مونږ تاسو نه باباجي غواړو نو مونږ له باباجي راکړي چې مونږ سره لاړ شي هندوستان ته ولته کې درس فرمایي نو دا غرغشتو یو بوډا سړی ورته پاسې دوی تاسو خدای به پلاره کوي تاسو مونږ به پلاره کوي نو وی بیا غرغشتو ابا رحمت الله علیه او فرمایل شیخ الاسلام امام الاولیاء مرشدی و مولای حضرت مولانا مفتی محمد فرید صاحب رحمه الله بم فرمایل وی چې د غرغشتو ابا رحمت الله علیه ورته او فرمایل چې ما پسې د قندهار نه د علماء د غټو خلکو یو وفد راغو مونږ ته وی چې هندوستان ته چې کوم دینو تشریف یوسئ دغه ته کندهار ته تشریف راوړی هلته به د حدیثو مبارکو درس کوي او ډېر خدمت به وکړي او تاسو ته ډېر خلکو ضرورت دی غرغشتو ابا رحمت الله علیه د دې درخواست قبول کو او تشریف یې وړو وایي چې د تورخم بونډرۍ ته ورسېدنو د تورخم په بونډرۍ باندې غرغشتو ابا رحمت الله علیه باندې خوب پرکاله راغه نو چې پرکالی پی راغه نو د غرغشتو ابا رحمت الله علیه سترګې مبارکې پټې شوې نو خوب کې ورته سردار کونین صلی الله علیه و آله وسلم تشریف راوړو وی نصیر الدین د غرغشتو خلک د یتیمان پرې خود د حدیث مبارکو زما او د قران مجید خدمت خو تا په غرغشتو کې مخکاو نو د کندهار انار درته یادېږي او انګورو لذي نو غرغشتو ابا رحمت الله علیه گاڑی والا ته واپس تونشه آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک اجازت نہ فرمائلو نو قاری طیب صاحب واپس تشریف یوړو نو هغه د غرغشتو ابا رحمت الله علیه د فصل سره به کم نه دی زمیدار چیڑ چاڑ کاو کله به تنو باړو کله به سکول کله به سکول نو یو ځل داسې وختو چې دی فصل ته د اوبو ضرورت نو چې هغه وخت کې اوبو ورکول نو ټول فصل خرابېدو دی ورته سوی دا زمیدار نو په پټي ول اوبو ور پرېښوي چې په پټي ول اوبو ور پرېښوي نو فصل خراب شو ټول نو غرغشتو ابا رحمت الله علیه د چوي وی فصل لټول خراب شو وی اوبی ورکی غرغشتو ابا رحمت الله علیه داسې اسمان طرف ته وکته او سترګو مبارکو نه اوښ کې مبارکې لاړې سړی د پټي په پوله باندې ولاړو او هلته را پرېوته مړ شو او د دې خولې نه ونیسه دا خولې نه ونیسه تر دې هلکه پورې دې ښکارېدو چې دا ټول تور شوی دی غرغشتو ابا رحمت الله علیه ته چاوی حضرت تاسو بد دعا فرمایلا وې ما خو بد دعا نه کړې خو دا سړی د مټو والا زه خو مولا طالب سړی ما وې د زلا وارث غنلې هم زه خو لا وارث خو نه مکنه زما وارث خو مولا دی ویغه د مال تکلیف را کو نو زما وارث دلې او پړک ورک نو بعضی خلکو باندې خود خلک د الله ډیر خصوصي کرمي ویزه خو لا وارث نو ما خود زلا وارث غنلم یو بابا د خانقاه راوته حالت استغراقی کیو حال پر راغلو او چغی والی الله 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 او د استغراقی حالات ډیر زیات شونو د به اختیار شو ټوپونه وال او د سره یو امسامو نو غامسم روچته دا او اخلاصې دا یو الک سره یو جینې مرګره روانه و دی په خپل مسته کې مستو باران شوه او خټې وي چې څنګه داسې دا امسار واچول نو هغه خټو وبو کې ولګېد هغه ساس کې لاړ
او هغه چې کم دینو دغه جینې په کپړو ور پریوته نو هغه جینې چې کم دینو هغه هلک چوکته چې جامې خو خرابې شوې د خټو نه ګنده شوې خټې پې ور وغورځولې نو هراغو د بابا نه یو دوه مضبوطې سپېړې ویستې یو دوه درې مضبوطې سپېړې والو ده ویل الله یې رحم وفرمایي مخکې لاړو باران شوی د یخنۍ موسم دی نو یو د پیو والا دوکانو نو هغه ورته چې کوم دی نو یو ګیلاس ګرم پی ورکړ او الوا ورسره پرته وه لږه الوا یې م ورکړه نو چې د بابا هغه الوا وخوړه او پی یې وڅکل نو وی الله وی اسلام څه عجیبه نظام دی دلته دې رانه سپېړې ویستې او دلته یې راله ګرم پی راکړه څه عجیبه نظام دی نو عجیبه شان دی ستا الله دلته کې بابا پسې خلکو را منډه کړ وی بابا او هغه سړی چې کوم دی نو پړ مخ را پرېوتو په دغه ډب کې ولاړو او یې را پرېوتو نو دا سټې مات شو نو وی تا خیري وکړې او وی ما خو خیري نه دي کړي چې ډېرې مجبوره کړو نو هغه ورته وي د دې جینۍ کپړې زما د لاسه څښا شوې نه د جینۍ وارث چې کوم دی دا هلک و دا ملګری و او زما مرګره چې کوم نو زما وارث چې کوم نو بره نه دا نظاره کتل هغه ماله سپېړې راکړي نو زما رب دله سپېړې ورکړي زما رب دله سپېړې ورکړي